دلته استاد ته د استاد په نظر څوک نه ګوري. دلته استاد ته هغه مقام نشته کوم چې استاد غواړي. دلته د استاد ته هغه عزت نه ورکول کېږي کوم چې د استاد ته ضرورت دی. دلته هر هغه طبقه چې هر څوک هم د استاد تر لاس وځي او هم بیرته هغه د استاد بې عزتي پسې دی. ما ورته لیدلی دي او زه یې وینمه د محکمه ایجوکیشن څخه علاوه چې استاد د خپل بل استاد قدر و عزت کوي یا بیا د محکمه تعلیم چې کوم بالا افسران هغه به د استاد قدر کوي. بل یو ډپارټمنټ هم دلته استاد د استاد په نظر نه ګوري. دلته که بیروکراسي راواخلې، دلته که بالا افسران راواخلې، دلته که اسټبلیشمنټ راواخلې، دلته که پوځ راواخلې، دلته وروره که دا صدر راواخلې، وزیر اعظم، دا وزیران، دا څه دا کلرکان، دا هېڅوک استاد د استاد په نظر ته اوسه چا نه دي کتلي. 1,01% شاید د استاد په نظر ګوري که نه قطعا څوک نه ورته ګوري. وجه هم دغه ده چې دلته موږ د استاد قدر و منزلت نه دی ځان ته معلوم کړی چې یاره دا استاد زما و بچه ته روحاني تعلیم ورکوي، روحاني غذا ورکوي. او که چیرې په دې بازار کې یو سړی راولېږي د ده بچي ته د میاشتې 50 روپۍ ورکوي، دا سړی به همیشه د دا سړي پښې مچي یاره ته زما زوی ته 50 روپۍ ورکوي. او یو استاد په یو اداره کې لګیا دی، د ده بچي ته روحاني علم ورکوي، روحاني غذا ورکوي، روح یې له دې غذا څخه وربراوي، ډکوي چې باید د بچی ښه سالمه انسان جوړ شي. دا خلک دا نه غواړي.